د ښځې او د خاوند په منځ کې د لیاقت د دې مقصد به څه وي؟ دې نکاح په وخت کې د سړي ته به کومه دعا کوي؟ یو سړي واده وکړ، یې نکاح وتړلی شو، دا سړی خواته ورځي، د زنانه خواته ورځي، دا سړی دی د ښځې او د خاوند په منځ کې د لیاقت د دې مقصد به څه وي؟ نفس خواهشات پوره کول دي، بیا خو د سپي او د سپۍ، د خر او د خرې، د غوایي او د غوا، د سانډه او د میږ، یو د انسان په منځ کې فرق نشته، هغه هم دغه شان شیونه دي. نه د انسان او د نورو حیواناتو منځ کې فرق دی. انسان چې کوم جما کوي مقصد به دا چې الله تعالی نیک اولاد راکړي، دا به نیت کوي، او چې نیت کوي چې نیک اولاد غواړي. اوس دلته یو مسله لږه واورئ. مسله دا ده، یو سړي واده وکړ، یې نکاح وتړلی شو. دې نکاح په وخت کې دې سړي ته به کومه دعا کوي؟ بارک الله لکما وجمع بینکما بخیر. اے الک او جنۍ، الله تاسو خیر او برکت واچي، ستاسو یو ځای کېدل دي الله په خیر سره وګرځي. بارک الله لکما وجمع بینکما بخیر. کله چې دا زنانه دا سړی خواته ورځي، د زنانه خواته ورځي، دا سړی دی د دې زنانه د اول سر یخته چې دي لږ یختو باندې لاس کېږي، او یا دی د زنانه له یختې سې ونیسي. دا حکم د زنانو په باره کې هم دی، دا په باره د هغه حیواناتو کې دی. میخه دې واغسته، غوا دې واغسته، ګیزه دې واغسته، د هغې په دې سرچونډي باندې لاس کېږه، او دا دعا وایي چې اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. دا دعا وایي. دې دعا کې دا پیدا ده، دا زنانه به الله مکمل په دې کور کې خوشحاله ساتي، د دې په منځ کې به اختلافات نه راځي. اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. کله زنانه په خوی کې شری، کله په کې ناستو پاسېدو کې شری، دا دعا وکړه شر نه ولې الله محفوظ وساتي. دا دوه شولې درېم. کله چې خاوند په دې ښځې خواته نږدې کېږي، د نږدېکت نه مخکې دا دعا ووایي: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا دعا ووایي: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. حدیث پاک کی راځي کده دغه اوبونا الله پاک بچے مقرر کړی، دی بچی ته شیطان نه رسیږي، دا بچی چې پیدا شي دا به خوشاله، دې ته ضرورت نه راځي چې اله مولا له دم له بوزه، اله تعویز له بوزه، اله پلانکی له بوزه، تور ګټ دتاو که سپین دتاو که، دې کیسو ته ضرورت نه راځي. وروره نشیانو د چې څومره مسله کې نشهي پې نه پوهېږي. یو ځل ما په اسمیلا کې بیان کاوه او دا دواګانې مې ذکر کړ چې بیان ما بس کړ، ورپسې ما پسې بیان د شیخ سے بیان د رستم نور الله مرقده. نو ما چې بیان بس کړ یو کس د خوا ته راغی، ما ته وایي مولانا صاحب مالا په دغه وخت کې سړی دواګانو ته نه وزګاري. ما ورته ویل چې ستا غونډه کې خري هغه دې دواګانو ته نه وزګاري چې انساني وزګاري.
نو که ته انسان یې دا دواګانې وویوه که انسان یې ځناور څه دوا کې ضرورت کم څه کم داسې دواګانې لازمن یادول غواړي ته به بهر ته ځې راځې ته کور ته وځې کور ته راځې بېرته جومات ته ځې جومات ته راځې ډوډۍ خورې ډوډۍ نه بس کې ته د خپل کور خواته راځې خپل زنانه خواته راځې هغه ادعیې خو لازمن ته وویوه چې کور خو برابر شي که نه اوسولی دا مسله ذکر کوي اتم حکم مقصد د جما دا دی چې اے الله زموږ د دې نزدېکت نه الله موږ ته نیک اولاد راکړي چې نیک اولاد راکړي د همیشه لپاره به خوشحاله نساؤکم حرث لکم زنانه فصل ستاسو دی کرونده ستاسو ده کرونده کې سړی پټی وکړي دا کرونده به دا فصل به کوم ځای کې راخېږي دا په پټي کې راخېږي که د غر په سر کې راخېږي پر کټه کرلی پټی دی او سړی د غر سر ته وخوت چې زه به لو کوم پټي به د غر په سر کې دغه غنم نشته دی د غر په سر کې خو د دانې هم نشته دی پټی چې کوم کرونده دې کړې ده دقه دی نه فصل پیدا کیږي د قرآن کریم مقصد دا دی چې زنانه اولاد چې پیدا کیږي نو من القبول پیدا کیږي من الدبر نه پیدا کیږي نو ته چې اتیان کې ښځې نو فی القبول وی نه به په دبر کې وي لہذا قرآن کریم دا مسئله ذکر کړله چې ګوره جما کورواله فی القبول دی نه په دبر کې نساؤکم حرث لکم او حدیث پاک راکې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملعون من اتی امرأته فی دبرها لعنتی دی هغه سړی چې د زنانه شاته راتګ کوي